مونږ د خپل وطن سره، د خپل خاورې سره، د خپل ملک سره، د سبز هلالي پرچم سره، د اسلامي جمهوریه پاکستان سره مونږ نن تجدید عهد کو. سر به پې شینو، وینه به پې تویو، قرباني به ورله ورکو. زمونږ څه بعضې نادان او قمقل رونو د عمران خان په گرفتارۍ باندې بجای د دی چې د پی ډي ایم سره، د حکمران سره، د وزیر اعظم سره، د وزیر اعلی سره اختلاف لرلی وی، نو خپل ملګري ورواچول، کشران یې را وپارول، ورته وی لاړ شئ په اف سی قلعه باندې حمله وکئ، ورته وی لاړ شئ ریډیو پاکستان د هغې بلډینګ وسوځوئ. هغه ریډیو پاکستان د کوم ریډیو پاکستان نه چې د 13 اګست 1947 د شپې په 12 بجې باندې اعلان شوی و چې نن تاسو په یو نوي اسلامي وطن پاکستان کې ورداخل شولئ، چې د کوم ریډیو سټیشن نه د پاکستان د قیام خوشخبري اورېدل شوې وه، د پی ټي آی کارکن هغې ریډیو پاکستان ته تیلې ورته کوي. دا دراصل هغې خوشخبرۍ ته تیلې ورته کول وو، کومه خوشخبري چې د پاکستان مسلمانانو په هغه وخت په خپل ازادۍ باندې. ته لاک اختلاف ساته د جنرال باجوا سره، ته لاک اختلاف ساته د یو بل مشر سره، خو وردي کو د فوج دا کو د پولیسو دا د ریاست پہچان. ته د وردۍ ته لاس نشو ورچولی او نه د وردي سوځولی شي. د وردۍ سوځول دا په ریاست اټیک دی، د پاکستان جنډه سوځول دا په ریاست پاکستان اټیک دی، دا د بغاوت دی. نن چې په 1965 کې کومو شهداو د پاکستان دپاره په خپلو سینو ګولۍ خوړلې وې، هغه شهداو مجسمې تاسو وکتل چې هغه په مردان کې خلقو رارتاوې کړلې او د هغې مجسمو د پاسه وګرځېدل. یو سړی چې په سینه باندې ګولۍ وخوري د خپل ملک دپاره او د خپل قوم او ولس دپاره، خلکو له پکار دی چې د هغه د دغې قربانو احترام. دا به سبا زما او ستا په وروڼو کې یو کس د دې ملک دپاره قرباني ورکي او بل سړی به راپاسي او د حکومت سره د خلاف د وجې نه به د دې شهید د ده چې کوم دی نو شهادت د هغې سپکاوی کوي. خپل کارکنان دا یې په یو داسې دلدل کې ونښلول چې اوس تپوس کوې نو سابقه وزیر صاحب چېرته دی؟ یاره په بار ملک کې. ولې په بار ملک؟ پکار ده چې د خپل کارکن سره دلته ودرېږه، دې عدالت کې پیش کېږي ته ورسره پیش شه، دې جیل ته ځي ته ورسره جیل ته لاړ شه. ولې دا د اتکړو دپاره لاس د پی ټي آی د عام کارکن جوړ دی؟ وزیر صاحب په بار مزې کوي، ایم پی اے صاحب په بار مزې کوي، کارکن یې ور واچو په ریاست باندې او په خپله لاړل، په ګوټونو باندې پټ شو. نن د هغې د 107 ضمانت کول والا څوک نشته دی. زه دغه ټوله نوجوانانو، مایوسه نوجوانانو ته وایم مه خفه کېږئ، راځئ. پاکستان کې داسې یو پارټي شته دی چې کله د مولانا فضل الرحمان صاحب MNA ګان په اسلام آباد کې عمران خان گرفتار کړل، دا زما لیډر و چې په سر یې بالټۍ نه ویښې، دا زما لیډر و چې هغه په ګوټ نه ورننوتی، هغه په خپله باندې راووتلو، وي زه ګرفتاري ورکوم او اعلان یې وکړو زما کارکنان چې کوم ځای کې هم دې راوځئ، زه په خپله باندې الحمدلله د شپې شپې مونږ رسېدلي یو اسلام آباد ته. زما په کارکن چې سخته راغله، زما قائد، زما لیډر د باجوړ زخمیانو لتلی دی، شهیدانو لتلی دی، یتیمانانو سره غاړه ورته غاړه وتی دی، خپل کارکن خپل ملګری په سخته